نن به زمونږ په معاشره کې داسې خلک وي 40 سال عمر به وي 50 سال عمر به وي خو ده به چېرته یوه ورځ رب ته جړه انداز نه وي اختیار کړی جړلې بیا نه وي حالانکې هغه تا ته حبل الورید شی رګ نه هم زیات نږدې ذات دی خو تا محسوس کړی نه دی محسوس کړی نه دی ان الله یحول بین المرء وقلبه بېشک الله د انسان زړه او د دې باډۍ منځ کې حایل کېږي نو دا زما وجود دی او دا زړه منځ کې دی د دې منځ کې به څومره ګیپ الله فرمایي زه دې نه هم تا ته زیات نږدې یم خو ته محسوس که صرف محسوس کوې نه ابراهیم علیه السلام یو صفت دا و چې الله و آه بکا به ډېره کوله جړا به الله ته ډېره زیاته کوله الله دې مونږ ته دا صفت اختیارولو توفیق نصیب کړي ابراهیم علیه السلام دریم صفت الله فرمای منیب منیب څه ته وایي چې خپل مال و متاع هر څه راواله او الله ته حواله کړي دې ته منیب ویلی کېږي منیب ابراهیم علیه السلام ته الله دومره مال ورکړی و امام غزالی فرمایي چې دومره ګډې بیزې او خانې و چې هغې دپاره 5000 سپي ساتلي او هر یو سپي په مرۍ کې به د سرو پټه وه ابراهیم علیه السلام بطور شوق نه کتابونه لیکي چې کم سړی نه الله خفه شي د سپي خدمت ته محتاج دی دا نن سبا خلک چې سپي ساتي که نه دغه نه الله خفه دی بس کور کې به زوی نه اخلي خو سپی به لمبوي ولې چې الله ته خفه دی ځکه سپي خدمت ته کېنولی اورې دا ډېر خلک یاره بس دا هم د الله په مخلوق کې ډېر وفادار دی د سپي تخلیق څنګه شوی دی تفسیر روح البیان لیکي کله چې آدم علیه السلام اوبه او خټو منځ کې مرحله وه نو شیطان خپلې توکې راواخیستې ور واچولې نو جبریل امین ته الله وفرمیل اوچتې که د ابلیس والې توکې ته نو چې اوچتې کړې نو د خېټې خواته دلته واخیستې چې نن زما او ستا دا ناف دا سوری چې دی تا ما ته خوراک پې میلاویږي هلته چې غزارې کړې نو سپی ته پیدا شو او سپي کې دواړه صفتونه دي انسان له وجود نه دی انسان سره محبت کوي او شیطان له اور نه پیدا دی اور کې گرمایش دی ګورې په کل زناورو کې بل زناور نه لیونی کېږي صرف سپی لیونی کېږي ولې چې له اور نه تخلیق شوی دی شیطانی اثر دی پکې امام غزالی سے فرمایي سپی لس صفتونه بیا داسې دي پکې که دا انسان کې پیدا شي نو دا به د الله غټ ولی الله جوړ شي